ټولو نه اول ګورئ دا مسله ورته لږه په اسانو الفاظو بیانومه چې تاسو په هغې پوه شئ. سنت چې دي سنت دا د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک عمل او طریقې ته وایي سنت. بعضې داسې سنت دي بعضې داسې طریقې دي چې په هغې باندې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک مواظبت کړی دی، یعنی همیشوالی اکثر یې کړي دي، اکثر کله نا کله یې پرېښودي دي چې زما په امت باندې لازم نشي، کله کله یې پرېښودي دي. دې ته ویل کېږي سنت مؤکد، دې ته ویل کېږي سنت رواتب، دې ته ویل کېږي سنت الهدى، سنت الهدى، سنت رواتب، سنت مؤکد. دا هغه سنت هغه طریقہ د پیغمبر علیہ السلام مبارک چې حضور پر نور صلی الله علیه وسلم اکثر کړي، کله نا کله یو ځل نیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پرېښودي. تاسو ته پته لګي دا 12 چې کوم سنت دي 2 رکعاته د صبحی، 6 رکعاته د ماسپیخین، 8 رکعاته شو، 2 رکعاته د ماښام، 10 رکعاته شو او 2 رکعاته د ماخوستن، 12 رکعاته. دغه 12 رکعاته چې دي صاحبانو دا د پیغمبر علیہ السلام سنت دي او په سنت کې دا سنت مؤکد دي، دا یاد لرئ. دا څه عام سنت نه دي چې هغې ته سنت زوائد ویل کېږي، سنت زوائد، سنت غیر رواتب چې هغه حضور مبارک کم کم کړي، لږ لږ یې کړي، اکثر پیغمبر علیہ السلام پرېښودي، هغې ته ویل کېږي سنت غیر زوائد، سنت غیر رواتب. دا هغه سنت نه دي، دا 12 رکعاته د 15 وخته منځو سره دا سنت مؤکد دي، دا یاد لرئ. اوس مسله څه ده؟ مسله دا ده چې حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په سفر کې سنت پرېښودیم دي، حدیث نه ثابت دي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په سفر کې سنت کړیم دي، حدیث نه ثابت دي. اوس د دواړو خبرو مقصد څه دی چې پرېښودیم دي او کړیم دي. او دلته ورته یو اهم خبره کومه، دا بعضې خلک چې زیامه چې بعضې خلک تاسو به پیژنئ، دا بعضې خلک وایي دا ډېر لوی جرم دی، دا ډېر لوی جرم دی، وایي چې په سفر کې سنت نه کول سنت دي، خو دا ډېر لوی جرم دی، دا د هغوی زیاتی دی. هغوی دا خبره کا چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنت یادئی چې په سفر کې سنت نه کړل سنت دي، حالانکه په سفر کې سنت او اکثر سنت کړل د پیغمبر علیہ السلام دا سنت دي، دا یاد لرئ. ګورئ اول نمبر یو حدیث ورته وایمه، په دې مسله باندې ځان پوهه کړئ. خلق بټول منځ وکړه، 4 رکعاته فرض به م وکړه، د ماخوستن 3 رکعاته وتر واجب به م وکړه، او دغه 2 رکعاتو سنتو ته وایي ملا ماتئ. مونږ یې نه پرېږدو الحمدلله. ولې نه پرېږدو؟ دا د محبوب علیہ السلام عمل دی، او مونږ ته محبوب علیہ السلام سنت او عمل دنیا ما فیها نه زیات محبوب دی.